سلامونه ګران کتونکو زه یم اسلام څکزی ګران کتونکو کوم وخت چې به موږ احتجاج کوي نو خلکو به ویل چې خپل نسونه خالي سوي دي د چمن په دروازه باندې یا پښتانه ولس باندې سیاست کوي سیاست نه بلکې پیدا او پناه پکوي موږ زه خپله تقریبا د څو میاشتو راهیسې قرار ناست یم او په دغه حالات کې بیا څه خلک بیا راولاړ سو چې اړتلونه یې وکړل هغه په سپک سپکې پایرو باندې خلک وبېرول او نن سوال دا پیدا کېږي چې څنګه کرارې سو په پښتانه باندې په افغان باندې چې نه څوک زیرول کېږي نه څوک ول کېږي نه شی کېږي لیکن دغه بدتر حالت روان دی ته په دروازه وګورئ چې کوم حالت روان دی ولې یو غږ نه کوئ چې کوم وخت زه راوتلم ګردو به بې ځایه خبرې کولې بې ځایه به الزامات لګول نن څه سوي دي خو هغه وطن دی هغه علاقه د هغه مځکه د هغه اسمان دی نن مې خولو ته ولې کلپان اچولي دي خدای هم پښتانه یاست شکر د مسلمانان یاست ایمان یقین په خدای او په رسول لري نو څه اوس نن راوځئ نو کو داسې خو نوم څوک نه کوي چې وطن پښتون قام خپل کاروبار جغرافیه او پرېدو ته وسپاري لیکن تاسو نن سپارلی دي د څو کسانو کار برابر سو ژوند زندګي برابر سوله د هغو کسانو چې مخکې سیاست کوي په دغه شی کوي چې پښتانه خور ده پښتانه مور ده سپین ږیری دی او بابا دی او پلان ده او بستانه ده نن هم هغه زیرول کېږي نن هم هغه ول کېږي نن هم د هغو څخه پیسې اخیستل کېږي نن هم هغه په بېلابېلو بانو باندې تنګول کېږي نو که همت کوئ واقعي با همته ځانونه بولئ پښتانه وایاستو ځان ته یا مې څه نه دي خوړلي نو بیا خو کم از کم د فیسبوک ناریخ ووایئ که نور یې نسئ کولی ویډیو مخته زیات سره شیر کړئ ورو حالات زه وینم د تېرو څو ورځو سره راستې زه وینم چې کوم په 10 تاریخه باندې د تېر کال او تېرې میاشتې او 15 تاریخ باندې چې کوم ګولۍ راوغورځېدې په هغه کې کوم شهیدان وسو د هغه راستې بیا یې خوله هم نه در وړی دی شي لره ګرده ګونګیان سو ړانده سو کاڼه سو بس خیریت سو نه تا کړي نه ما کړي لیکن دا رقم مه کوئ یاره کم از کم دا وطن دا ولس پر موږ حق لري دا وطن دا ولس پر موږ حق لري باید چې موږ خپل غږ پورته کړو د هر ظلم جبر په خلاف یې پورته کړو خدای مې خوشحاله باد لره ویډیو زیات مخته سره شیر کړئ السلام علیکم